ماشوم چې د مور او پلار مړ شي د دې یو لوی حیثیت دا ده چې په قیامت کې څو وخت کې حساب شروع شي دا ماشوم براشي او د خدای په حضور کې به ولاړی او تر هغه پورې به جنت ته وای نه زما چې سو پورې مې د خپل مور او پلار ځان سره بوتلی علماء لیکي چې کوم ماشوم چې پیدا شي او پاغي عقیقه ونشي عقیقه دا ماشوم به بیا په قیامت کې د مور او پلار شفارس نه کوي عقیقه پیژنئ ماشوم پیدا شو داغه عقیقه دا الک دو چیلی دي او د جنې یو چيله ده چيله معنا بکره یا یو ګډ ده یا دو ګډان یا یو چيله ده یا دو چیلی دي دا بکای کلا اوس دا پختنو باندې مم روزانه غوګونه شنش زوی می شوه دی چې حقیقت په سویم ورځو کوم هغه ورځې دوی ته اوس پته نشته زه ما اوس می چاته وی چې هر سړی د وجلو دی هر سړی خدای داسې اختیار راکړي چې په پاکستان کې مې یو څو قلاګانې د سرونو جوړې کړې د خښتو په ځای مې پکې سرونه کېښوي هر سړی د وجلو نو زوی راوړوله تکړه وې سټه دی وځو په حقیقي ورځ نه پیژنې چې حقیقت په سویم ورځ کې دا حقیقي ورځ او سوا ورځ اوما ورځ به یو چيله یا دو چيلي الاله یا سورله سما ورځ یا یوشتما ورځ یا سلوختما ورځ اوما سورلسما یوشتما یا سلوختما په دې سلورو کې دي چې په اړ یو برابر راتلو او حقیقت په وکړه دا ماشوم په قیامت کې بیا د مور او پلار شفارس کوي او کدا حقیقت په کوم ماشوم نه شي نو دا ماشوم به د مور او پلار شفارس نه کوي اوس د یو سړی ماشوم شو وسی نشته د چيلي اغستو چې وسی نشته نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته خواره غریبه زکات در باندې نه ده فرض نو حقیقت خو سنت شه ردی او پیسې نشته نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته نو دا ماشومان به د مرګ نه رستو اوس یو سوال بل دی دا خو د مسلمان د ماشومانو پوزیشن دی د کافرو ماشومان چې مړ شي د بلوغ نه وړاندې اب چرته ځکه چې هغه خو څه ګناه نه دا کړې لوی شي نه دي چې کفر کړي دی بت ته سجده کړي دا یا نور سي کړي یا نور د کال مرشو د 2 کالو مرشو د 3 کالو مرشو د کافرو بچي دا بچرته کته چې د کافر بچی دی په دوزخ کې وي نو دلا کفر کړي نه دی او په دوزخ کې اچول دا خو ظلم نه دی ها یو سړی چې ګناه نه کړی او ته په جیل کې واچې دا ظلم نه دی نو دې سب معصوم کفر کړي نه دی او خدای پاک په دوزخ کې واچي نو دا زیاتې نه دی تاسو خیال را علماء لیکي چې دا معصوم چې دی د کافر چې د بلوغ نه وړاندې مړ شي دا به په برزخ کې وي برزخ یو ځای دی د جنت او د دوزخ په منځ کې چې نه جنت ته او نه دوزخ ته یو د آرام او د سکون ځای دی نو د کافر او اولاده چې دا به په برزخ کې وي جنت کې به ځکه نه چې د کافر اولاد دی دوزخ کې به ځکه نه چې کفر لا عملی طور کړي نه دی دا به په برزخ کې یو کار به ور سره کیږي چې مور او پلار سو وخت کې جهنم تلاړ شي نو په جهنم کې چې دا مور او پلار سوځول کیږي
نو د دې بچو دا تصویرونه به ورته په جهنم کې خودل کیږي. دا خودل کیږي به دې د پاره ورته چې دا مور او پلار دا سوځیدل خه محسوس کی چې وا خدای نو زه خو تبای ما دا ما سره زما ماشوم ولې سوځي لګیا دی. اگر چې جسمانی طور به ماشوم په جهنم کې نه، تصویر به دې مور او پلار ته خودل کیږي چې دا مور او پلار خپ دې جهنم کې پیوريت شي. عزیزانو دا خوب د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بل یو ځای ورته وخودو چې هغه ته جنات عدن وای. پیغمبر چې څو وخت کې ورنږدې کو ورته وخودو چې هاذا جنات عدن، دا جنت عدن دی. حضور چالته دننه دتلو کوشش وکړو نو جبرائیل ورته وی چې نه لا دلته دننه دتلو ساوه شتا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با د وفات نرستو په جنات عدن کې وی. هغه ته لاورز شتا چې ته جنت عدن کې به. اوس عزیزانو تاسو بوای چې قبر خو دومره غوندې زیاده ده، دومره لوی لانجه په کې څنګه چل کیږي کنه جی. دا واوري حدیث کې راځي چې دا قبر د مرګ نه پس دومره نه چې دا تاپ کې څومره مړی خیر. دا قبر دومره لوی شي لکه دې نه چې څومره ستا په نظر باندې اسمان ښکاری، دومره لوی شي. دا دومره ځای نه او بیا ورته دوه کسه چې راځي نو آتاه ملکان، دوا سپایان ورته راشي. دا دوا سپایانو دو قسمه شکلی، یا خودمره خسته شکلی چې سړی ورته وګوري بالکل لیونیش، او یا دومره بدرنګ شکلی چې سړی ورته وګوري ډوړتی بوټوزي. نو کې نه چې کې نه نو ورته وای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. د دې سړي متعلق د دنیا کې څه وی دا ورته دا سی وګوري. دا مسله یو سړي واورېده چې د رسول الله تصویر خو د کیږي په جنت قبر کې. نو هغه دا شعر وی چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا میں اوریدلی دی چې په قبر کې د جناب محمد رسول الله تصویر خودل کیږي. نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا اجل انتظار کوم چې خدای مرګ ذره ولی چې زمرشم چې دا تصویر وګورم. تصویر ملائکه ورته ما كنت تقول في حق هذا الرجل. دنیا کې دې سړی متعلق څا کی دوا څه خیال دی د دې متعلق؟ استلعنت پاغا قوم شي او پاغا مړی دي شي چې د محبوب تصویر وګوري او نه پیژني، د رسول الله تصویر وګوري او نه پیژني. زکا چې عاشق سړی چې وی کنه داغه عشق داسې نه. استادونه کده پښتنه حکم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه مبارک څنګه په ایمان وای تاسو لزر ټول ګیرو والا راته ناشتي اکثر داس سپکه سوټي پکړی یو سپ ګیرو والا یې چې داغه غاخونه څنګه داغه سترګې څنګه وي، داغه پوزه څنګه وا، داغه شونډې څنګه وي، داغه وخته څنګه و، داغه د دلاس دا پوزیشن څنګه و. دا درځي ما نو اوس پښتنه کوا ټول شمایل ترمذی زما تیزه کې یاد اوس پښتنه کوا
قد سمرو اوس درته وایم خپې مبارکې څنګه وي اوس درته وایم لاسونه څنګه اوس درته وایم سترګې څنګه وي اوس درته وایم تندې څنګه اوس درته وایم ننګي څنګه اوس درته وایم غوږونه څنګه اوس درته وایم شونډې څنګه وي اوس درته وایم غاښونه څنګه اوس درته وایم ماته یاد نو ته چې د پیغمبر عاشقی تا ته به داغه شمایل ټول پړه نقش چې نقشي نو عاشق نه پختنه وکي الکه د یار تصویر نه دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دے زد زړه په شیشه کې د یار تصویر ګرځوم چې کله میړوشي داسې ورته وګورم او راته ښکارش جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں اس خندائے سنگوا اس طرح تاسو په ایمان وای چې په دې طرف تاسو چرته سوچم کړي سوچ خو چې سار را پاسي د کارغرونه صاحبہ سترګې په ډیران پرانی ځي سار چې را پاسي کارغه چې سار د خوب را پاسي په پونه کې ناسي شپه تیرګه خو چې د پرانی سترګې نو ډیران ورته ښکاري شي بس په ورشي غول خوراک شروع مونږ چې سار را پاسي غول خوراک شروع بس خو څه غول خورو لګیای ګډه وډه کنزل باد رات و بیا پکې اخبار راشي اخبار چې پکې راشي صاحب نن خو ملک پلانی طرف ته ټیپر شو نن پلانی طرف ته ټیپر شو د سړی توپ خبره په ایمان وایي چې ما په زندګۍ کې چرته وانه ورته چې اخبار کې لیکل اوس ته اوس وایي چې نن یو کار شوه دی نن پرون یو شوه پاوی جاس کې د قومي اسمبلی ممبر په کلاشنکوف میشته پاوی جاس فیصل آباد تتلو اوس تو وایا چې کم ملک دومره بیهوش چاوی جاس تا کلاشنکوف څنګه وخته څنګه وخیدو دومره سکیورټي دومره دیکبال او هغه بعد کلاشنکوف او اجازه ته وخته څنګه او بیا د قومي اسمبلی ممبر په جاس کې ولا داستا ملک الا ویدل ته پودر والا رونی سي عربو ته امریکای ته پودر لیږي او چې څنګه کلاشنکوف او اجازه ته خاطې شي نو دغه کلاشن پودر هم خيږي کنه تاسو خیال راغی دا ستا د ملک سکیورټي ده یو تقریر مې کړو د یحیی خان په زمانہ کې نو زیونی ومه او تقریر مې کړو په ټل کې یحیی خان مارشل الله خیر دې دې نه بوتلم کوارټ جیل کې او چې مارشل الله عدالت کې پیش کړم نو سلور تانیداران او یو مجسټریټ را سره پیش د څه ویلي دي ویجید دا ویلی دی چې د جشن پاکستان پشپا باندې یو پاک د کیسټو دکانونو کې د بلو پرنټونو مچلوي کومه مورخودی د چې تاسو پدې کې نه کوي تیر ورځو کې مکته چې دلته د کیسټو دکان کې دننه سړی مړ پروت ته او خزته پروت او الاړه پرشکا کې او چې دننه کته سړی مړ پروت نبی نظیر په حکومت کې خو حد هغه بيديني هغه عياشي هغه په مور سورېدل په لونو سورېدل هر سړی نه د کچنې او د ډمې بچي جوړ د دې ملک لویه ترقي چې دا غدا ده چې کمپلیټ ملک ډم شو تاسو سال جوړ کړی دی په دې خپل دکانونو
څه خبره مې کوله سلور تانیداران را سره پیش یو مجسټریټ نو ما دا ویلی چې د صدر په کلب کې پاگل ډانس کیږي اما لیدلې زه د بجلیګر اس ډي او سره تلم ولري ودرولم چې راشه چې تماشا وکړي چې به په تقریر کې ویلې شي ما لیدل نو ما د لیدو خبره پټل کې جلسه کې وکړه بدري لکه خلکو کې مې وویل سی آئی ڈی والا او د صدر کلب نه صدر هاوس جوړ او مجسټریټ په دستخط وکړه جلسه د ما ټل کې وا سی آئی ډی والا او مجسټریټ پانګو کې شپه وا او مجسټریټ په دستخط وکړه نو صدر هاوس چې شو نو بیا توهین صدر شو چې توهین صدر شو نو 16 مارشل الله کې ما باندې دفاع لګولاو چې مارشل الله عدالت کې پیش کړم تانیداران را سره پیش شونو میجر میاں خان نامه واغه ټوپای په سر کړو پاسې دو پتانیدارانو کلمه تیر کړه چې د سیویلی دي چې په صدر هاوس کې پاگل ډانس کی ویلاو جی ویلی دی کلمه سلورو وارو مجسٹریٹ ہم تیر ما تو مارشاء اللہ عدالت ہوئی کہ ابھی مطلب میں کچھ کہہ سکتا ہوں ویلے ضرور آپ پہلے آدمی ہے کہ مارشاء اللہ عدالت میں آپ کو اجازت ملتی ہے کہ آپ جو آبجیکشن ان کے اوپر کرنا چاہتے ہیں کر دیں مالجی یہ تھانے دار جو ہیں ان کا کام ہے جھوٹ کہنا اور جھوٹے کلمے پڑھنا اور یہ مجسٹریٹ ان کا امام ہے آپ ذرا بار سے 3 پتھر منگوائیں مالدرے کہانی رہو واڑا بار نو بارہ کچروں کی ککواٹ کی ملی دلی دا کت کہانی ہونے پڑاتی آدرے کہانی رہو وقت ماتے لے یو تانے دار لملاس کے ورک مالو آیا یو دعا درے پخما دے خزا پدرے کہانی تلا کے چتام دسی ویلی اور ما تو پتا ما خود دسی ویلی نو تو من کرے دم نا ویلی کلمہ ہم تیرا کم خر بچیا چلا عمر لدی تلا کی اگر میجر ورتوی اور کرنیل چھے بولو جو کچھ مولانا صاحب کہتے ہیں ویسے کہو کو یو تانے دار میں خزا طلاق اکڑا پا بل میں کڑا پا بل میں کڑا پا بل میں کڑا سلور والا تانے داران میں طلاق کیا دا مجسٹریٹ نمبر را گئے اکانی میں تیواغست آغلا ملاس کے وارک مالوا چاو ویل جی تازہ وعدہ میں کڑے دے ویل تازہ وعدہ میں کڑے دے غرکوہ میں مخو کلمہ میں تیرا کمال چھے نوے طلاقی دے کمائلہ بخوان دی میجر میاں خان ورتوی عدالت والا چھے اے مجسٹریٹ بولو نہیں تو ابھی تمہیں جہنم بیچتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی ان کی شان و شوکت کو دیکھو تم نے جھوٹا کیس بنایا اس کے اوپر ان کے چہرے کو دیکھو زیو خودو دتا ہو رہی دادا دے قابل چتاسو پہ دروغ کیس جوڑ کرے بس پا مجسٹریٹ میں درے تلاک او غردولا او سمجھتا او خزم ورسارا دا نوے طلاقی میں کرو تاسو خیال را دا زمون ملک دے او دا زمون وطن دے دغه لدوی ډیر تکړه دي دی مولا پسې ګرځیدل تما پسې بار ولاړی هغه روټو والا سره لیکي چې دای چرته پندت نهرو خو نه وجني خیال امر غاله کاسو پندت نهرو وجني زه خو هم چې تاسو اهل د دې نه یې چې د دې ملک نظام چلوي